أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نو کله چې په سورة الفاتحه کې انسان د هدایت سوالو کو او وی چې الله پاک اهدنا الصراط المستقیم، نو په سورة البقره کې الله تبارک وتعالی او فرمایل چې دې کتاب کې هدایت ته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. او د هدایت په اعتبار سره چې کم خلق متقیان دي او په کوم باندې د الله پاک انعام شوی دی د هدایت، چې هغه کې عاجزی او طلب دی، الله پاک هغه ته هدایت کړي، دا غو صفاتونه بیان کړه. او هغه خلق چې په سورۃ فاتحه کې ذکر کړي چې په هغه د الله پاک غضب دی او هغه گمراه دي او هدایت نه محروم دي، ځکه چې په هغه کې طلب نشته دی، د زید عناد په وجه باندې د هدایت نه محروم دي. نو په هغه کې په کافرانو کې یو قسم هغه کافران چې ښکارا کافر دي او د زید او عناد او دشمنی په وجه باندې د الله پاک د توحید نه انکار کوي. داغو په دوه آیاتونو کې ذکر وشو، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم. اوس دویم قسم هغه کافران چې هغه منافق دي. منافق کافران یعنی چې اعتقادي کافر وي، هغه منافق هغه کافر دی، یعنی چې په زړه کې کفر وي او صرف په جبه باندې وایي چې زه مسلمان یم، ما ایمان راوړی دی په الله په رسول باندې، نو هغه د خدای په نسبت باندې خو هغه کافر دی، ځکه چې په زړه کې کفر دی. اگر چې چاته پته نه وي نو هغه خو بس دغه په جواب باندې چې هغه څنګه وای بس دغه سی ور سره په دنیا کې معامله کوي، چاته دا حق حاصل نه دی چې دغه د پزړه باندې چې دی، نو هغه څوک نه دی عالم، الله پاک ته پته ده. نو په حقیقت کې د الله په نسبت باندې چې هغه به د قیامت پر ورځ باندې الله پاک کار کوي، هغه کافر دی. اعتقادي کافر دی ته وایي، یو عملی اعتقادي منافق، یو عملی منافق وي چې په زړه کې هم ایمان شته دی، په خدای باندې یقین کوي، ایمان لري، د الله پاک په توحید باندې ایمان راوړي، په رسولانو په کتابونو باندې ایمان راوړي. خو هغه کې داسې عملونه دي لکه بعضې حدیث کې راغلي دي چې د منافق علامات دا دي چې هغه کله خبرې کوي پای کې دروغ وایي، او کله که ور سره څوک امانت کیږي نو په امانتو کې خیانت کوي، او داسې نور علامات چې هغه د منافق ذکر شوي دي په احادیثو کې، هغه عملونه کوي، دې ته منافق عملی وایي. دا خو ډېر لوی ګناهونه دي، لیکن په دې باندې انسان کافر کیږي نه، دا خو مسلمان دی، ګناهګار دی. نو دلته د هغه منافقینو ذکر دی چې هغو په زړونو کې کفر دی، اعتقادي منافقین کافران چې په خلکو کې ومن الناس، په خلکو کې بعضې هغه دي، ومن الناس او بعضې د خلکو نه، من یقولو هغه څوک دي چې وایي آمنا بالله مونږه ایمان راوړی دی په الله پاک الله تعالی باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې، وما هم بمؤمنین، دا دعوه چې دی کوي دا په جواب باندې کوي چې موږ په الله او په الله په رسول ایمان راوړی، دا صرف په جواب وي. وما هم بمؤمنین، په زړونو کې په حقیقت کې مؤمن نه دي. وما هم بمؤمنین، او دی مؤمن نه دي، یعنی حقیقت کې خودی مؤمن نه دي، ځکه په زړونو کې ایمان نشته. یخادعون الله، دوکه کوي دی د الله تعالی سره، والذین آمنوا، دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی، وما یخدعون الا انفسهم، دا دوکه چې دی د الله سره او د مؤمنانو سره کومه دوکه کوي، دا دوکه دام د دې غلط فهمي ده. په حقیقت کې دا دوکه د چا سره نه کوي، وما یخدعون الا انفسهم، دوکه نه کوي دی، یعنی په حقیقت کې خودی دوکه نه کوي الا انفسهم، مگر د خپل ځانونو سره.
وما یشعرون او دی نه پوهیږي په دې خبره نه پوهیږي چې دا دوکه موږ د خپل ځان سره کوو. فی قلوبهم مرض په زړونو د دوی کې مرض دی. فزادهم الله مرضا پس زیات کو الله تعالی مرض د دوی. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون او دی لره عذاب دردناک دی بما كانوا یکذبون په سبب د هغې چې دوی به همیشه دروغ ویل. د دروغو په وجه باندې الله پاک وایي چې دوی دې حد ته ورسېدل او د دردناک عذاب د هغې مستحق جوړ شو. نو په ژبه باندې چې دی نو هغه خو دا وایي د غرض او مقصد او د مصلحتونو د پاره یا د یری په وجه باندې یا د دنیوي فایدو حاصلولو د پاره هغه د مؤمنانو کې ځان شماري او هغه ته وایي چې موږ هم چې دی نو آمنا بالله وبالیوم الاخر په الله پاک باندې ایمان مو راوړی دی د قیامت په ورځ باندې موږ هم ایمان راوړی دی. لیکن دا په ژبه باندې وایي وما هم بمؤمنین په زړونو کې چې دی نو هغه کفر دی. لکه څنګه مخکې راځي چې کله د مؤمنانو سره دې ته یو شان خبره وکړي الته چې کله چې دی نو اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم د کافرانو سره د خپل هغه وایي چې مونږ خو اسې د دې سره چې دی نو هغه دروغ ورته وایو په ژبه باندې ورته وایو اسې دې دوکه کوو او ټوکې او استهزاء په دې پورې کوو مو په حقیقت کې ستاسو ملګری یو. الله پاک فرمایي چې دی چې دینو یخادعون الله والذین آمنوا دوکه کوي دی د الله سره والذین آمنوا دغه خلکو سره دغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی دغه سره دوکه کوي دی دوکه کوي دی. نو علامه قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې دی خو به دا چرته خیال نه و چې د الله سره دوکه کېدی شي یا د الله پاک سره دوکې اراده کړي لیکن دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دینو د دوکې قصد او اراده کړی وي چې هغه ته به دروغ وایي او هغه به په مونږ باندې دا خیال وکړي چې بس ټیک ده او چې کوم د دنیوي فایدې دي هغه به مونږ ته حاصلېږي او نور خو په حقیقت کې په زړونو کې مونږ نه منو. یا دا صحابه کرام او مؤمنان چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو زیات په دې اهل کتابو کې داسې یو چې هغه گویا کې د بطور نفاق چې دی نو هغه په ژبه باندې ظاهري خپل ایمان ښکارا کو لیکن په حقیقت کې هغه یهودیان او اهل کتابو کې زیات په یهودو کې چې هغه چې دی نو هغه ایمان په زړه کې نه راوړي. نو علامه قرطبی فرمایي چې د الله پاک سره د دوکې خو اراده نه وی کړی او دا به چرته خیال نه چې د الله سره مونږه دوکه کولای شو. لیکن په دې آیات کې الله تبارک وتعالى خپل ځان ته د دوکې نسبت وکړو او فرمایلی یخادعون الله چې دې ته الله سره دوکه کوي یعنی گویا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دوکه کول دا الله پاک خپل ځان ته نسبت وکړو چې داغه سره دوکه کول دا خو دې څه لکه ما سره چې دوکه کوي او دغه چې د ایمان والو سره دوکه کول دا خو دې څه لکه ما سره چې دوکه کوي. لیکن الله تبارک وتعالى پیغمبر باندې خو وحی نازلې ده پیغمبر سره خو دوکه نشي کولای. الله تبارک وتعالى هغه د دې په نفاق باندې چې دی نو هغه بیا آیاتونه نازل شو خبر شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو د وحی دروازه بند دروسته خو په چا باندې دا فیصله نشي کولای. البته که چرته دا سی وی چې هغه پچا کې د کفر خبره بالکل ښکارا موجود وي هغه په جواب باندې د ایمان دغه کوي او الته چې دینو د کفر هغه دغه په ښکارا چې دینو چاته معلومي نو هغه باندې کې دا حکم لګول شي چې دا منافق دی چې هغه کفر ښکارا نورې داسې د کفر ښکارا لیکن که داسې ښکارا د کفر څخه خبره نه نو څوک په چا باندې خدا حکم نشي لګولای چې دا منافق دی په زړه کې ایمان نشته دی صرف په جواب باندې ایمان دی دا خو الله پاک ته پته ده. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خو وحی نازلې ده دغه سي د ایمان والو دغه صحابه کرامو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم ایمان والو یا روز ته کم ایمان والدي الله تبارک وتعالى چې د ایمان والو حفاظت کوي داغه د ایمان په وجه باندې الله پاک مدد وی داغه سره د دوکبازو د دوکې نه الله پاک ساتي او داغه دوکې هغه انجام او داغه دوکې هغه نقصان هغه خپل دي ته ورسي
نو په حقیقت کې چې دی نو دی دا دوکه د خپل ځان سره کوي، یعنی د دې دوکې چې کم نقصان دی په دنیا کې کول نه رسی، په آخرت کې دغه د دوکې چې کم نتیجه او نقصان دی دغه نقصان خو دی ته خپل رسی.